نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدق الله العظيم. عزتمند مسلمانان ورونو او کتونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تیر وخت کې په مهمند ایجنسی کې د جماعت اشاعت التوحید و سنه او د علماء دیوبند په منځ کې کوم بحث مباحثه شوې وه، د هغې مختصر حالات زه ستاسو په وړاندې ذکر کول غواړم او د جماعت اشاعت التوحید و سنه پروپیګنډا هغه ستاسو په وړاندې راوستل غواړم. مختصر حالات د بحث مباحثې یا د مناظرې داو چې د ټولو ناول ما چې کوم ویډیو کلیپونه کتلی دي، د ټولو نه اول خبره خو دا ده چې ګنټه یوه نیمه ګنټه د اشاعت التوحید و سنه والا خپل مناظر په تعیین کې تیره کړله او د هغې مین مرکزي وجه په هغې باندې رعب و. د هغه رعب د وجې نه د خپل مناظر تعیین هغې ونشو کولی. دویمه خبره عجیب مناظره او بحث مباحثه وه. عجیب ورته ځکه وایم چې د ابتدا نه د انتها پورې د اول نه تر آخره پورې اشاعت التوحید و سنه والا نه دعوه پیش کړې وه نه جوابي دعوه پیش کړې وه او پروپیګنډا دومره زیاته چې په هر ځای کې موږ مناظره کړې. مناظره په دعوه باندې کیږي یا په جواب دعوه باندې. حضرت جی زه ستاسو نه معلومات کول غواړم چې د ابتدا نه د انتها پورې تاسو څه پیش کړي، دعوه هم پیش کړې ده او که جواب دعوه هم پیش کړې ده. درېیمه خبره د مناظرې هغه نچوړ او خلاصه دا وه چې دیو کوشش دا کولو چې د مکر و فریب او د دجل نه کار واخلي او د علماء دیوبند بعضې عقاید ذکر کړي دي او هغه خلکو دلیل جوړ کړی دی او بار بار یې په ویډیوګانو کې شیر کوي. نو د خلکو ته زه دا وایم، د هغې و عوامو ته دا وایم، د اشاعت التوحید و سنه والا ته چې دغه خو تاسو شیر کوئ خو لږه مهرباني وکئ، لږ تکلیف وکئ، د هغې جواب شیر کول هم مه هېروئ. که هغې جواب نه شیر کوئ کم از کم د هغې جواب اورېدل مه هېروئ. انشاءالله العزیز تاسو ته به اطمینان حاصل شي. بل دویمه خبره دا ده چې هغې کوشش دا کړی دی چې حوالې د ځان نه پیش کړي دي. زموږ ملګري ته مطالبه د کتاب کړې ده، وایي زما سره وخت نشته دی. وخت ستا سره شته دی خو تا ته پته ده چې کتاب مې پیش کړو، زما دجل او فریب چې دی هغه عوامو ته ښکاره کېږي. عوام بیا به دغه شان حالات وي ستا څنګه حالات چې ستا په تللو کې د ماشومانو پورې خلکو درپسې لاس ټقول. نو برای مهرباني عوام چې کوم دي هغه جوابي کلیپ که شیر کوئ نه نو اورېدل یې مه هېروئ. بل درېیمه خبره دا ده چې د دیو دعوا زبانی دعوا لیکلی نه دی کړي الحمدلله چې علماء دیوبند پسې مونځ نه کیږي. نو په ټوله مناظره کې یو کتاب دا نه دی پیش کړی چې چا لیکلی دی چې په علماء دیوبند پسې مونځ نه کیږي. مناظره خو پرېږده، تر قیامته به په تا باندې دا قرض وي چې چا لیکلی حواله پیش کا، فتاوه پیش کا چې په علماء دیوبند پسې مونځ نه کیږي. زبانی خبرې کول جدا خبره ده او هغه ځای ته رسول، حقیقت ته رسول دا جدا خبره ده. نو اوس هم زموږ ستاسو نه دا مطالبه ده چې چا لیکلي کوم ځای کې لیکلي، د کومې مدرسې فتوه ده، لکه څنګه چې ستاسو خلاف فتوې راغلي، 22 مدارسو فتوې ورکړي دي. دغه شان اکثرو فتاوو لیکلي دي چې په تاسو پسې مونځ کول، مستقل امام جوړول مکروه تحریمي دي. دغه آپ کې مسائل اورون کا حل څومره چې کتابونه دي ستاسو په لاس کې دي، هر څه ته وایي خو مخکې وروستو ته ځئ او دغه ځای باندې سترګې پټوئ.
او په کتمان علم کې هم دا راځي چې زموږ د علماو علم چې دی هغه خلکو ته په هغې باندې د خلکو نه هغه خپل داد وصولوي، خو چې کله د هغې عقاید او نظریه راشي په هغې باندې سترګې پټوئ، د قیامت په ورځ د دې تپوس به ستاسو نه کېږي. به هر حال زه دا یو عرض کول غواړم چې مناظره دا صرف د سټایل نامه نه ده چې ویښتان ووهه چغې ووهه. هغه سټایل او هغه چغې چې دي هغه خلکو په نظمونه لګولي دي. ډېر خلک وایي یاره جي ویښتان وال دا خو مناظره نه ده. ویښتان وهل، سټایل کول، مټې رانغښتل، چغې وهل، کنځلې رد بد کول، دې ته مناظره نه وایي پیره. مناظره څه ته وایي؟ هغه الفاظو ته وایي. هغه الفاظ تاسو واورئ او په جوور نظر سره واورئ، تاسو ته به د حق او د باطل پته ولګي. خو حقیقت په دې کې یو دی چې دیو خپل عوام اوده ساتل غواړي. عوام چې دی چې دا اوده وي نو د دیو راج به په وي، خو چې کله د دیو عوام راویښ شو الحمدلله تا پسې تا به په کاڼو باندې ولي، په دغه کلي کې به دې نه پرېږدي انشاءالله العزیز. او بل آخري خبره دا کومه چې دیو ته مبارکباد، خضر حیات صاحب مبارکباد پیش کړی دی، شب قدر مولانو مبارکباد پیش کړی دی، باجوړ مولانو مبارکباد پیش کړی دی. نو دغه پیش شوی نه دی، دغه ته اخیستل شوی دی. یو مبارکباد پیش کېدلی، یو مبارکباد اخیستل وي. دغه څومره چې مبارکباد د چا نه اخیستل شوی دی دې ټولو له قسم ورکه تاسو دا ویډیو اورېدلې ده. خضر حیات صاحب په پښتو پوهېږي. خضر حیات صاحب له خو ستا نامه هم نه ورځي، ځان ته یې په کاغذ باندې لیکلې ده. نو دغه داد چې دی دغه تاسو ته په زوره درکړی شوی دی، په زور هم د هغې د حاصلولو کوشش کړی دی. که چېرې دغه چا چې تاله داد درکړی دی هغه دا مناظره واوري او په حقیقي سترګو باندې واوري، موږ به مخکې اورېدلي وو چې اشاعت التوحید و سنه والا دا د بصیرت د دیو نه وي، خو الحمدلله اوس یې بصارت هم نشته. په سترګو یې ملاس کېښوده، حق او باطل هغه پهچان د ویډیو نه کېږي او نه شي کولی. وایي موږ وګټله، موږ دا وکړه، موږ دا وکړه. که چېرې دغه مناظر ستا نه تپوس وکړي چې مناظر صاحب زه خو تاله مبارکباد در کوم، خو دا تپوس در نه کومه چې تا په دې ټوله مناظره کې دعوه پیش کړې، یا دغه مناظر صاحب ستا نه تپوس وکړي چې بهی زه خو تاله داد مبارکباد در کوم، خو په ټوله مناظره کې تا جواب دعوه پیش کړې، یا دغه مناظر صاحب تا نه تپوس وکړي چې تا خو د اشاعت التوحید و سنه والا وشرمول، دعوه کې خبره کې او کتاب مطالبه کېږي او حواله نه پیش کوي، یا همدغه مناظر کوم چې تا ته مبارکباد درکړی ستا کلیپونو نه علاوه د هغې جواب یې مو اورېدلو، انشاءالله د مبارکباد په ځای که چېرته حقیقت کې عالم وي د مبارکباد په ځای به په تا باندې لعنت وای. خو د بده مرغه خړې اوبه او ړانده میان دي، څنګه یې ګټه هغه شان کربوړې. پښتو متل دی خړې اوبه او ړانده میان. اردو متل دی وی بینګې کو سب کچھ ټیړه نظر آتا ہے. یو سړی د خپله سترګې کږې وي هر څه به کاږه ورته په نظر راتله. نو ستاسو سترګې کږې دي، حقیقت تاسو ته کوږ په نظر باندې راځي. که چېرته سترګې هم الله سیده کړي، بصیرت بصارت هم الله سیده کړو، انشاءالله العزیز دا مناظره ستاسو د آینده نسل دپاره هم کافي ده. دې کې چې کومې خبرې شوي په حقیقت باندې واوري. یو خبره د باجوړ مولا بله کړې ده، وایي مفتي فیض الحسین صاحب په 28 باندې په اورکزو کې کړې ده او هغې مبارکباد ویمه. نو پیره مبارکباد مه وایه، هغه واوره، هغه واوره، هغې کې ستاسو جنازه ایستلې ده، خپله جنازه وتلو باندې ځان ته مبارکباد وی ستا عجیبه. خو به هر حال ما تاسو ته ونه وی چې کله الله د انسان بصیرت ختم کړي، د هغه بصارت د هغه عقل ختم شي، ځکه خو په دې باطلو پسې روانې د حق او د باطل پهچان نشي کولی، ځان ته په شکست باندې بیا مبارکباد وایو. وایي موږ ټولو ته مبارکباد وایو. هغه ته واوره ته د مبارکباد قابلې که د لرګو د والو قابلې، ته د مبارکباد قابلې او که د دې قابلې چې څوک در له مخ تور کړي او په خره دې سور کړي لکه څنګه چې پخوانو کول او په دې ټوله معاشره کې تا وګرځي، ته د دغې قابل نه یې پیره د مبارکباد. خو به هر حال ځان ته مبارکباد هم د خپله وایي، ځان ته
مبارکباد جوړوي د خپله. حضرت صاحب اوس ګرځي عبدالرزاق صاحب په ټوله پینډۍ اسلام آباد ته پورې وایي جي زما دپاره ویډیو وکړئ، زه خو داسې نر سړی یم، زه خو داسې نر سړی. که ته نر ستا دپاره به څوک خلک د خپله ویډیو وکړي، خو ستا نرتوب سوالي دی، ځکه سوالي په هغې د داد وصولولو کوشش کې. به هر حال د عبدالرزاق صاحب نه زما بیا هم دا درخواست دی په ادب او په احترام سره چې دا کومې خبرې ما مطالبه وکړه دعوه جواب دعوه په علماء دیوبند پسې ولې مونځ نه کېږي. ستاسو د عقاید انشاءالله دا به زه تفصیلي بل کلیپ کې کوم، خو دا به زما د اخره پورې مطالبه وي چې علماء دیوبند پسې مونځ نه کېږي. چا لیکلي دا حواله پیش کړه؟ دغه ټوله مناظره کې تا دعوه لیکلي که جواب دعوه دې لیکلي؟ دغه خو لږ ووایه. برای مهرباني د هغې و عوامو ته زما دا درخواست دی چې وده مه اوسېږئ، لږ راویښ شئ، حقیقت معلوم کړئ او لږ د حقیقت سترګې کولاو کوئ. زه صدام حسین صاحب ته د هغه ملګرو ته هغه ټولو ته زه مبارکباد وایم. الله رب العزت دې صدام حسین صاحب له ډېره زندګي د برکت او د عزت والا زندګي ورکړي. او انشاءالله العزیز د دې نه معلومیږي دا چې صدام حسین صاحب څه نه څه کار کړی دی په مومند ایجنسۍ کې، خصوصا په اپر مومند کې. ځکه خو دا حضرات کوشش کوي د هغې مقابل کې سړی تیار کړي، سترګې پټې دي پټکي ورته تړي، سترګې پټې دي مبارکباد ورته وایي. نو دا موږ ته معلومیږي، تاسو ته نه معلومیږي چې صدام حسین صاحب په دې خلکو باندې څومره ریکشن کړی دی. انشاءالله دا ریکشن به برقرار وي. وما علینا.